هغه زنانه سره کوم اخلاص کړی تاسو هغه ویډیو وګورئ قسم دی هغه چې تاسو وګورئ او یو عاجز تور سره ته چې دغه ملاویږي تا ته به هسې قلبي سکون ملاویږي هسې به درته خوشحالي ملاویږي هسې دا تصورم وکړه د ده په ځای باندې ځان ودروه خدایه که چېرته زما خور دې ته راووته خدایه که زه نیم او زما لور خور بار راووته خدایه که زما ښځه دونه مجبوره شو د بچو دپاره بار په سړک باندې د دې ګېډې دپاره ودرېده نو خدایه بیا به زه څه کوم ستا به څه تاثرات د دې دپاره تاسو پېژنئ امجد یې نوم دی داسې هغه بله یو ویډیو وایرل شوې ده یو تور هغه د تور سرو پسې ګرځي د غریبانو یتیمانو مسکینانو پسې پیسې ورکوي الله دې د هغه په نوجوانۍ کې برکت واچي شوق سره آمین وای او الله دې موږ ټولو کې داسې جذبه پیدا کړي ټول آمین وای تاسو ته په منبر نشم ویلی خو یو جمله ته تاسو ته وایم د درندګۍ انتها وایم د دوستوب او بېغیرتوب ما ته یو زنانه میسج کړی و کاري صاحب اخیری جمله وایم بس کاري صاحب وي بدکاري کوم جایز د ما دپاره زنا کوم زنا توجه شته نو ما ته یې خورکۍ دا خو ډېر د دوستوب تپوس دی بېغیرتوب تپوس دی ما دا ډېر د دوستو ما ته کاري صاحب څوک یم بچي مې دي او کونډه یم بچي مې دي او کونډه یم د ندي له رزق د کوم ځای نه راوړم نو ما ورته څه ما ته خو پته نه وه ما ته خو د معاشرې د درندګۍ پته نه وه نو ما ورته یې خورکۍ چا کره کار کوه مزدوري کوه چا کره کار کوه لوښي وینځه کپړې وینځه نو هغوی به څه لږ ډېر رحم کوي نو تاله به انتظام کوي نو ما ته وایي کاري صاحب وی 18 کورونه مې بدل کړه او په دا 18 کورونو کې ما داسې کور پیدا نه کړ چې ما سره بدکاري نه ده کړې معاذالله ما سره بدکاري نو که یا به راته خاون غلو دا کور یا به راته رور غلو یا به راته ماما غلو نو 18 کورونو کې به مې کار کو بدکارۍ به مې را سره کولې نو ما وی چې ربه ما سره بدکارۍ کېږي او مزدوري کوم دندې ته ډایرکټ ولې نه وځم بچو له رزق ګټم نو ما وی خدای زه ډېر بې وسه یم زه ډېر بې وسه یم چې ته نور امداد نه شي کولی نو ته د یو خورکۍ دغه ته وایي هلکه ته دا تصور وکړه چې دا ستا په خور مور راله نو بیا به څه کوې دا ستا په خور مور راله نو قسم دی هغې ژړل په دغه کې د ما سترګو نه اوښکې بهېدې ما وایي خدایه دا د درندګۍ انتها نه ده زموږ د معاشرې دا حال دی محترمو که یو تور سرې په دې سړک باندې ودرېده نو ستا د بې غیرتوب انتها ده بیا بشر حافي رحمت الله علیه یو بزرګ دی او ډېر عظیم بزرګ دی وایي چې د هلکه په بغداد کې ورسره د ټولو خلکو محبت و په بغداد کې ورسره د ټولو خلکو محبت و نو وایي ده کې دا کار و چې فرض به وکړه سنت پې نه کول منډې به یې والې نو یو پیله د جمعې فرض وکړه منډې به یې والې نو یو تاجر و د هغه ورسره بغض و د تاجر وایي چې دا خو د خلکو سره مینه دی فرض وکړي او سنت نه کوي منډې وایي ما باندې یو کس تنقید کړی و مخکې په دې جومات کې ما به د ماسخوتن مونځ وکړو نو زما دا عموما عادي دی چې د ماسخوتن فرض کوم بیا سنت او ویتر نه کوم بیا ناوخته کې کوم زما یو مقتدي دی نوم یې نادم پرده پې اچوم خو هسې اعلان کو خبرداری وایم وایي یاره چې زموږ دا استاد د خلکو د پاسه اوري دا اواز یې کړی نو مې ته ما ته په مخامخ ووایه چې د دې جواب درکړم که نو بار فساد کوي خلکو ته وایي فساد کوي خلکو ته وایي په معاشره کې فساد اثر کې د دې موسلې او د دې پټکي سره یې خو لږ بغځي نو بار فساد کوي یاره چې زموږ د استاد کې دا کار دی نو که کوم الله والا سړي یا نو هغه ته یې مړه ځان دی شرمولی دی ځان دی شرمولی زموږ امام د منځونو پسې کوو زموږ رهنما دی زموږ مقتدا دی د پیغمبر په ګدۍ ولاړ دی د پیغمبر په ګدۍ ناست دی او چې کوم داسې لږ دوس غوندې د ایمان نه پرېوتي یاره جي بس الله دې معافي ورته وکړي نور منځ کې هغې کې به دنیا ارامېتوبونه یا به ورته نه ښکاره کېږي خو د امام یوه غلطي به ورته ښکاره کېږي الله دې معافي وکړي وایي ما وی چې دغه یو غلطي مې ورله رانیولې وه نو په هغې مې ورسره بغض کو د جومات د خپل امام سره بشر حافي سره پرس کوي سنت نه کوي کور ته منډې وایي خو هلکه څه وجه به یې که نه هغه عالم دی پوهېږي که ته په دې پوهېدې نو بیا به ته په دا ګدۍ باندې ولاړ وي که ته دومره پوهېدې وایي یو پیره ما یې راشه ده پسې تماشه وکړه چې دې چېرته خلاص دی دې څه کوي چې دونه منډې وایي وایي مې وکته اوس د جمعې مونځ یې وکړه فرض یې وکړو سنت یې ونه کړه خلاص و منډې والې ما وایي راشه تماشه وکړه تماشه مې وکړه چې مې وکته جي د کباب په کړي ته ودرېده څه ته ودرېده توجه شته هلکه د کباب په موسم خو دی ترسکون بوی در باندې ولګېدو که نه توجه شته ګپ په پکې پرېږدم چې وده نه شي کباب کړي ته ودرېده ډکې مې راله مې جي د مولوي صاحب ځان شرمولی دی دا وګوره جي پر کباب ته جي د سنت پرېښوده کباب ته دونه جي د ځان شرمولی ومې کته جي ګرمې روټۍ مو سره راوچه وایي سبحان الله جي واپس خلاص چې مې وکته په یو ځنګل ورننوته ذهن ته مې راله مې جي د پکنیک مناوي څه له راغی پکنیک له راغی جي
د ځنګل کې به اوس کباب ورته ناست دي زموږ ایباب صاحب جي کباب ورته ناست دی ورپسې را روانه منډې مې والې چې مې وکتل بشر حافي په یو کور باندې ورننوته چې کچه کور و چې مې وکتل په هغه کور کې یو معذوره بابا ناست دی او د خولې نه لاړې بهیږي په سترګو باندې ړوندم دی دی ورته وایي بابا خفه نه شي اولې په خپل پټکي یې کولو که نه په خپل پټکي باندې وله لاړې پاکې کړې په سترګو باندې وله ګویې پټکې راخ که چې خدای د دې په پټکي په برکت باندې خدای د له سترګې وکړي دا د دوی ذمه داري وه خولې وله پاکه کړه په مخې وله لاس راخ کړه لپې راخ کړه لاسونه وله ووینځل معذوره بابا له روټۍ به یې راماتولو بابا له به خوله کې ورکولو ورته به یې ژړل چې بابا ما ته معافي کوه ښه نن د جمعې ورځ د خطبه وایم نو ما باندې لږ ناوخته کېږي هغه بابا ورته وایي بشر حافي قسم دې 14 کاله وشو چې ته زما خدمت ته راځې وایي قسم دې تر کومې به زما خدمت کې بشر حافي ورته وایي نن چې پټکې په سر دی او الله دومره مرتبه ورکړې ده وایي قسم دې که د عباداتو برکت دا ستا د خدمت برکات دي چې زمان الله بشر حافي رحمت الله علیه جوړ کړی دی تاجر وی چې دا مې ولید د بشر حافي چې بار راوته وی هغه د ګیټ نه خپره بار کړه ما ول لاسونه خپې ته واچو چې حضرت معافي کوه او بیا زه ما ټوله زندگی د بشر حافي په غلامۍ او موریدۍ کې تېره کړه الله د هغه نه یو ولي الله جوړ کړ محترم زموږ زندگی په دې کې تېره شوه یاره جي ژوند مې تنګ تېرېږي او الله دې مونږ کې ایمانی غیرت پیدا کړي شوق سره امین وای او الله دې زموږ ټوله زندگی په دین باندې تېره کړي شوق سره امین وای اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمته